او دویم چې کوم دی نبی علیہ السلام فرمایي او دوی بد دی مغفرتون دا مغفرت دی او درې مد دی چې کوم دی انعدکم من النار دا د اور نه د آزادې دلو د پاره ده. نو محترمو بیګا در ماخام پورې لس روجي برابر شوي نو د رحمت 10 خلاص شو. الله دې د غیب برکت سره زمونږ استاسو رټولو رحمتونه نصیب کی. اوس د نن دویم 10 شروع شو چې دې ته په حدیث کې ویل شوی دی 10 د مغفرت دیتا په حدیث کې ویل شوی دی 10 د مغفرت. اوس د الله د رحمتونو په میس کې ترالی ان اوس دغه رحمت په بنیاد باندې د خپل الله نه ځان له مغفرت غوښتلی. علماء لیکلي دي چې په دې میاش په دې 10 کې په دې لس ورځو کې د مؤمن بنده لپاره ډیر پکارداري چې بنده سوی استغفار وي. د دې 10 ورد او ذکر دادي نبی علیہ علماء فرمایي استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه استغفر الله تعالی ربي من كل ذنب واتوب الیه. نو چې څومره ډیر زمونږه اساسونه کیږي چې بنده په دې کې د استغفار ډیر زیات خیال وساتي ځکه دا دویم 10 الله را لېږلم د دې لپاره دا چې دا سبب د مغفرت د بندګانو ګرځي. د دې د وجې نه په دې کې ډیر اهتمام د دې خبرې په کار دی چې بنده د استغفار ډیر اهتمام په دې کې کوي. الله دې مونږه تاسو ټولو ته د استغفار ویلو صحیح طریقې سره هغه توفیق را نصیب کی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. دعا وکي الله زمونږ او دې ټول نه رضا شي. الله مبارک 10 شروع شو د مغفرت. خدای مونږ ټول ګناهګار یو خو الله تا د ملاس نیولې دی. الله زمونږ او د دې ټولو ګناهونه معاف کی او مونږ ته په ډیر ډیر استغفار ویلو توفیق راکړي. الله په دې دعا کې مونږ ته ډیر خلک په تمه بدی چې په دې کې مونږ خو اگر چې ګناهګار یو لاس نیولو تابوم نه لرو او دور زایم الله سره پر چې لاس ودونی سو خو په دې دعا کې زمونږ بل معذوران دي بوډاګان دي مشران دي سپینګری دي او دارنګ ماشومان دي نو دا چاغه دعا به کې الله ضرور قبلې. انو ډیر مریضان دي د دعا د پاره سوال کړي دي د چا د پریشنونو سوال لري چا بل الله د ټول له خیر ورګي ټول د کور او شفا وګرځي. الله زمونږ او د دې ټول خیر خاتمي په ایمان کې الله د قیامت پر ورځ باندې مونږ او د ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک جنډې لاندې او ځای کې او اخر وخت کې مدا کلمه نصیب کی لا اله الا الله محمد رسول